د اعتکاف څه فضیلت دی. زما محترم ورونو، راځئ چې وګورو چې زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د خاطره دی امت ته الله پاک څومره اعزاز ورکړی دی، څومره مقام یې ورکړی دی، او په وړو وړو خبرو باندې د هغوی د مغفرت بانې الله جل شانه هغه لټی. راځئ چې موږ او تاسو د اعتکاف فضیلت وګورو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعتکاف څه فضیلت بیان کړی. اول خبره خدا ده چې اعتکاف څه ته وایي. د اعتکاف لفظي معنی ده په یو ځای کې ایسارېدل، دې ته اعتکاف وایي. او د شریعت په ژبه کې اعتکاف دې ته وایي چې په یو داسې مسجد کې سړی ایسار شي چې هلته 5 وخته جمع کیږي سره د نیت نه، په داسې مسجد کې سړی ایسار شي، نو د شریعت په ژبه کې دې ته اعتکاف وایي. زما وروڼو، د اعتکاف ډېر فضیلتونه راغلي دي، خو زه به د وخت د کمی په وجه چې بیا کلیپ اوږد شي او په ملګرو بوج جوړیږي، نو زه به صرف یو خاص یو څو د الله د ښکلي پیغمبر ارشادات دا به زه تاسو ته نقل کم. او راځئ چې د هغه پیغمبر ارشادات واورو، د کم پیغمبر د خاطره چې نن موږ په دنیا کې زندگی تیرو او سترګې غړو. دا د هغه مبارک دعاګانې دي، ورنه پخوانو امتونو چې کم ګناهونه کول، یو عمل به په هغه امت کې موجودو، او د هغه یو عمل د وجې به په امت باندې عذاب راغی، الله به نوم و نشان ختم کو. زمونږ د ښکلي پیغمبر د دعاګانو برکت دی، ورنه په دې امت کې د هغه امتونو د هغوی د ګناهونو هغه ټول عملونه موجود دي، خو نبی علیه السلام دا دعا کړې چې الله زما امت به په یو ځل نه هلاکې، زما امت به په یو ځل نه تباه کې. نو هغه دعا الله قبوله کړې ده. دا زمونږ د دغه ښکلي مهربانه پیغمبر د دعاګانو برکت دی صلی الله علیه وسلم. محترمو، د اعتکاف په فضیلت کې ګڼ شمېر احادیث راغلي دي. ګوره څنګه چې یو سوالګری د چا په در باندې پریوځي او ورته ووایي چې زه به ستا د در نه تر هغې نظم چې زما حاجت دې نه پوره کړی، او که زما نه کومې غلطۍ شوي په هغه غلطو خپېمانتیا مې اختیار کړي، او شب و روز د هغه په در او د هغه په دروازه وجاړي، نو په دې وړوکي انسان کې الله دومره غیرت ایښی دی چې که ده سره څومره هم چا بد کړي، خو چې کوڅې له ورشي او په در یې پرېوځي او ورته وجاړي او فریاد وکړي، نو انسان غیرت روچت شي او هغه هر څه ورته معاف کړي، وایي لکه کوڅې له مې راغلی دی او هر څه مني، غلطي مني. دقسې معتکف په جومات کې د الله په در کې پرېوځي او الله ته ووایي چې الله څه مې کړي زه منم، ښکاره ګناه منم، پټه ګناه منم، وړه ګناه منم، لویه ګناه منم، او خطأً ګناه منم، او قصدن ګناه منم، الله هر څه منم، زه جوړې له راغلی او تر هغې به ستا د دره نظم چې ما ته دې بخښنه نه یې کړې. نو دا څومره د فضیلت خبره ده زما وروڼو. نو آیا چې الله انسان له دومره غیرت ورکړی چې دشمن یې په در پرېوځي، نو انسان په غیرت په جوش کې راشي دشمن ته معافي کوي. نو د الله د رحمت دریاب خو سر خو صرف الله ته معلوم دی چې څومره لوی دریاب د رحمت ته هغه دی. نو آیا هغه به بغیر د بخښنې نه دا کس واپس کړي؟ جولۍ به ورته ډکې کړي، منګولې به ورته ډکې کړي. الله دې دغه سعادت زموږ نصیب کړي. زما وروڼو، حدیث مبارک کې راځي، دا حدیث مبارک واورئ، سړی حیران کړي. وایي کوم سړي چې د الله د رضا دپاره یو ورځ اعتکاف وکړو، یو ورځ اعتکاف، نو وایي دی د جهنم نه الله د 3 خندقو په فاصله باندې لري کړي. د 3 خندقو په فاصله. یو خندق څومره دی؟ نو حدیث مبارک کې راځي چې حدیث مبارک کې د هغې الفاظ خافقین ذکر دي، خافقین. نو خافقین معنا علما دا کوي چې د مشرق نه د مغرب پورې څومره فاصله ده، دومره یو خندق فاصله ده، او یا د اسمان نه تر ځمکې پورې چې څومره فاصله ده، دومره د یو خندق فاصله ده. نو چې د الله د رضا دپاره څوک یو ورځ اعتکاف وکړي، دا خو 10 ورځې اعتکاف دی، نو الله پاک به د جهنم نه د 3 خندقو په فاصله باندې لري کړي. سبحان الله، څومره لوی سعادت دی، او خوش قسمته خلکو ته به نصیب کیږي چې د اعتکاف ته د الله د رضا دپاره کینی. یقینا
زما نوجوانانو ورونو خویندو او زما مشرانو کشرانو چاته الله موقع ورکړې ده نو لوی سعادت دی. ای نوجوانانو خوشي تشي به ګرځئ په لډوګانو پسې په کرکټو پسې. خوش قسمتي د قسم دی. څوک د الله د رضا دپاره د الله په در باندې پرېوتو اعتکاف یې وکړو لوی سعادت دی چې چاته الله پاک دا موقع ورکړې وي نو یقینا د ضایع کولو موقع نه ده. بل حدیث مبارک کی راځي د حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما مبارک روایت دی چې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل من اعتکف 10 فی رمضان چا چې 10 ورځې 10 شپې اعتکاف د رمضان المبارک په میاشت کې وکړو نو کان که حجتین و عمرتین. سبحان الله ماشاءالله دله به الله دومره ثواب ورکوي لکه د 2 حجونو او د 2 عمرو. د 2 حجونو او د 2 عمرو عمره ثواب په دې 10 ورځې اعتکاف باندې څه کوي الله ورکوي. نو غریب ستا باندې ورکه کړې ده چې حج له نشم تللی او عمرې له نشم تللی. راځه د کلي په مسجد کې کېنه د کلي په مسجد کې کېنه د حج او د عمرې ثواب څه دی هغه به الله جل شانه تا ته نصیب کړي. نو دا څومره لوی سعادت دی جی. د اعتکاف کوونکي په باره کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ای معتکف ته په جومات کې اجر او ثواب ملاویږي د هغه اجر او ثواب تمامې نیکۍ ملاویږي او د کومو نیکو نه چې دی په معاشره کې د اعتکاف په وجه محرومه دی د مریض تپوس کول د چا جنازې ته تلل وغیره وغیره د کومو نیکو نه چې دی محروم دی نو هغه نیکۍ دته په مفتو کې ملاویږي. څومره ښکلې خبره ده. داسې به ته یا د مریض تپوس ته تلی شوې یا نه د چا جنازې ته به تلی شوې یا نه ته دا اعمال نه کې په جومات کې ناست دی خو تاله د دې د برکته الله پاک څه درکوي ثواب دله الله درکوي. دا څومره لویه مهرباني ده چې ته اعتکاف ته ناست نو تا ته موقع د بهر نیکو نه ملاویږي تاله الله پاک څه کوي نیکۍ دله درکوي. او معتکف چې کوم د اعتکاف والا د په اعتکاف کې ناسته د خاموشي د خوب دا ټول په عبادت کې حسابېږي. دا یوه سا نه ده په دې باندې ورته الله د ذکر ثواب ورکوي. څومره لوی سعادت دی. انشاءالله په اعتکاف به زموږ دویم کلیپ راځي چې د زنانو اعتکاف د سړو اعتکاف او څه طریقې سره په څه ماتېږي دې باندې به زموږ کلیپ راځي. خو دا نننی کلیپ له مې غوښتل چې د اعتکاف په فضیلتونو باندې د ملګرو سره یو څو خبرې وکړم نو یقینا کلیپ په زمانه په دې خبرو اوږد شوی وي خو دا خبرې ډېرې د کمال دي او ډېرې د فضیلت دي. په خپل هم زده کوي ملګرو سره هم شیر کوي او نورو ملګرو ته هم د اعتکاف فضیلت یو سړی په خپله مصروف دی خپل نوجوان کېنوه خپل کشر کېنوه زنانه کېنوه دا سعادت به الله هغه ته ورکړي ثواب به الله تا ته هم درکوي. دا څو مختصر فضیلتونه مې نقل کړل د وخت کمی په وجه. الہ العالمین دې په موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. وصلی الله علی النبی الامین.